هغه یو ځای کې روان وم نو یو کس आवाज وکړ د شانه مولوي صاحب نو ما ورته چې څه وې نو وایي ستاسې مې ډېره ضروري خبره ده زه هم حیران شوم چې یاره داسې ناشنا خبره به کوي او ډېره اهمه خبره به کوي نو هغه راته وایي مولوي صاحب بچي مې خبره نه مني نافرمانه دي او هغه دې حد ته ورنږدې شو چې جړل لکه جړل راته وایي داسې طریقه راته وښه چې زما بچي زما خبره ومني نن که سوچ وکړو که نه هر پلار دې حد ته رسېدلی چې د هغه بچي نافرمانه دي نو ما هغه ته وې چې تا چې کم مال د بچو لپاره ګټلی کم جیدادونه او کم ځمکې دې ول اخیستې دي آیا دې مال کې تا چېرته داسې سوچ کړله چې زما دې مال کې ګوره چېرته حرام مال میلاو نشي آیا دې مال کې تا چېرته دا سوچ کړله چې زما مال کې چېرته مشتبه چې حلال دی او که حرام دی دا مال زما مال کې جمع نشي ولې ځکه چې د کم مال بچی چې کم مال وخوري او حرام مال وخوري نو د هغې د وجې نه بچي بې ادبی د هغې د وجې نه بچي نافرمانی د هغې د وجې نه بچي صحیح د دین نه لري او چې کوم بچي کې دین نه وي هغه مور پلار څه پېژني بچي خو نن سبا ماډرن زمانه ده نن سبا خبره د پلار منل دا خو ډېر ګران شوي دي چې کومه لقمه د حرام وي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بها وایي کومه غوښه چې د حرامو نه جوړه شي او کومه غوښه چې د حرامو نه پیدا شي وایي د هغې لپاره اور بهتر دی اور د عمر فاروق رضی الله عنه خوا یو ځوان رالی د صدقې مال یې راوړو د صدقې عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي دا کوم ځای نه رالی دا مال چېرته و هغه خاموشه شو نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې د حرام مال نه جوړ کړی شوی بدن هغه د الله په لار کې نه قبلیږي عمر فاروق رضی الله عنه واپس کو نو نن وګورو چې آیا زما یوې روپۍ ته وګورم چې آیا زما په روپۍ کې خو په روپۍ کې حرام مال خو نشته که حرام نشته نو زما په روپۍ کې زما په مال کې او په کاروبار کې په جایداد کې خو چېرته مشتبه مال نشته چې حلالو که حرامو یا زه مړه دا جایز دی نو داسې مال که د داسې طریقه باندې ما مال ګټلی بچو له مې ورکلی بچو خوړلی نو بیا خامخه بچي به نافرمانی بچي به د دین نه لري او چې کله بچي د دین نه لري شو بیا هغه مور پلار چېرته پېژني